ارتوپیډیک بریسز اینڈ سرجیکل فټینګ ارتوپیډیک بریسز او سرجیکل فټینګ د هغه ایټمز دی ډیزاین شوي دي د موشن د لیمیټیشن لپاره. په کوم ځای کې به موشن لیمیټیشن راځي نو پیشنټ ته هغه پیشنټ کوم ته چې ټراما شوی وي د فزیکل باډي یا د سافت ټیشو او یا د بون الاینمنٹ کې زموږ سره ابنارملټي راغلی ډیس آرډرز راغلی وي د هغې د پراپر باډي الاینمنٹ لپاره یا د ریسټ لپاره او د موشن لیمیټیشن لپاره چې کوم ایټم استعمالیږي هغې ته ارتوپیډیک بریسز یا سرجیکل فټینګ ویلی شي. نو ارتوپیډیک بریسز او سرجیکل ایټمز دا خو ډېر زیات دي، څه امپورټنټ داسې دي چې هغه ون بای ون موږ دلته کې ډسکس کوو. فرست نمبر په هغه کې د سروایکل کالرز. سروایکل کالرز استعمالیږي د سپورټ لپاره او د مومنټ رینج کمولو لپاره په نیک ریجن کې. اوس دا ولې راځي نو دا ځکه راځي چې په سروایکل ریجن کې یا پریشر راغلی یا فورس اپلای شوی دی یا ټراما شوی ده په سروایکل ریجن کې سافت ټیشو ته یا بون ته ورټیبرل کالم کې ایکسس او اټلس چې کوم ورټیبري دي هغې ته فریکچر راغلی دی یا سافت ټیشو انجری راغلی ده، سپرین سټرین شوی دی د هغې د سپورټ لپاره د هغې د ریسټ لپاره د موشن لیمیټیشن او د هغې د پین سبسایډ کېدو لپاره سروایکل کالر استعمالیږي. سروایکل کالرز کې دوه اقسام راځي، یو سافت راځي یو لږ هارډ راځي. دا ډیپینډ کوي د ایج باندې او ټایپ آف انجری باندې چې ټایپ آف انجری سپرین دی یا سټرین دی او که دا زموږ سره فریکچر دی. نو دا ولې راځي نو د سروایکل ریجن کې چې کوم انجری راځي سپرین او سټرین راځي هغه زیاتر د الاینمنٹ د وجې نه راځي ډیورینګ سلیپ پوزیشن ډیورینګ لینګ پوزیشن. نو کله چې سکل او شولډر په مینس کې زموږ سره سروایکل ریجن ته داسې سپورټ نه میلاو شوی نو د دې کې سپرین سټرین راځي د سټاپ ټیشو او یا زموږ سره فریکچر راځي چې کله دومره فریشر او فورس اپلای شي په سکل ریجن باندې یا په شولډر ریجن باندې او په هغې په ورټیبرو کې فریکچر راشي یا کریک راشي د هغې دپاره سروایکل کالرز استعمالیږي. دا سروایکل کالرز سروایکل ریجن ته سپورټ سره سره ریسټ او په موشن کې د کمیدو د وجې نه دې ته یو ښه سپورټ ورکولی شي. نو دا سافت او مایلډ هارډ راځي. نو سافت یا مایلډ هارډ دا ډیپینډ کوي په ټایپ آف انجری باندې او په ایج باندې او په ایریا باندې څومره ایریا زموږ سره ډیمیج ده. سیکنډ نمبر دی بیک سپورټ. نو د بیک سپورټ چې دی دا یوز کیږي د پیشنټ د ویریس سپاینل ډس آرډرز لپاره. نو بیک سپورټس کې هغه ایټمز شامل دي چې کم زموږ سره سپاینل انجری شوي وي ورټیبرل کالم کې توریسک ریجن لمبر ریجن یا کاکسیک سیکرل ریجن کې چې کله زموږ سره داسې ابنارملټي راغلي د هغې مومنټ رینج کمولو لپاره یا په هغې کې د پینس سبسایډ کېدو لپاره نو هغې دپاره څه استعمالیږي بیک سپورټ استعمالیږي. نو بیک سپورټ یو په چیر کې هم راتلی شي. بیک سپورټ هغې ته موږ ویلی شو چې لمبر ریجن کې ډېر زیات مومنټ نه کېږي یا په سیټینګ پوزیشن کې هغې ته سپورټ میلاوي دی شي. او دې نه علاوه بیک سپورټ زموږ سره د شولډر سایډ نه هم راتلی شي که چېرته کې په توریسک ورټیبري توریسک سپاینس کې ابنارملټي وي یا فریکچر وي یا پریشر دومره راغلی وي چې ورټیبري او یا انټر ورټیبرل ډسک په هغې کې زموږ سره ابنارملټي راغلي د هغې دپاره بیک سپورټ میلاویږي. او دا بیک سپورټ چې دی نو دا باډي ته یو ښه د سپورټ سره سره د پین سبسایډ کېدو کې او د موشن په لیمیټیشن کې یو ښه رول ادا کوي. تھرڈ نمبر دی شولډر موبلایزرز. نو شولډر موبلایزرز دا هغه زموږ سره ایټمز دی چې دا شولډر ته کله چې انجری وشي د شولډر کې ریسټ موشن لیمیټیشن دپاره او د پین سبسایډ کېدو دپاره دا استعمالیږي. دا شولډر او آرمز چې کوم دي هغه په ریسټ کې ساتي او یا ډسلوکیشن شوی دی په شولډر جاینټ کې یا انجری راغلی ده یا سپرین سټرین دی فریکچر دی نو د هغې د ام موبلایزر د ام موبلایزیشن دپاره زموږ سره څه میلاویږي هغه شولډر موبلایزر دی. نو دا شولډر موبلایزر چې وي نو دا باډي ته سپورټ ورکوي. بل شولډر جاینټ دا زموږ سره ایکزیل کوم باډي ایکزیل سکیلټن چې دی هغې ته اپنډیکولر سکیلټن په اپنډیکولر سکیلټن کې دا پکټورل ګرډل یا شولډر ګرډل دې ته ویل کېږي. نو دا چونکې زموږ سره بال اینډ ساکټ جاینټ دی نو په دې کې انجری زیاته سپین سټرین هم کیدی شي. نو د سپین سټرین دپاره په دې کې دا شولډر موبلایزر استعمالیږي. دا باډي ته د سپورټ ریسټ موشن لیمیټیشن او د پین سبسایډ کېدو کې اهم کردار لري. نیکسټ موږ سره دی کلیویکل سپورټ. نو کلیویکل سپورټ دې ته فیګر 8 سټریپ هم ویلی شي د دې د څه د وجې نه د دې د اپیرنس د وجې نه او دا په څه کې یوز کېږي دا د کله چې ریډکشن اینډ سټیبلایزیشن د کلیویکل فریکچر ضروری وي لکه کلیویکل کې فریکچر شوی دی د هغې ته سټیبلایزیشن راولي هغې له سپورټ ورکوي پین ریډکشن نو په هغې کې دا هیلپ کوي.
نو کلیویکل فریکچر ول راځي. کلیویکل فریکچر هم راځي. د فریکچر اصل کې سورس چې کم دی نو هغه دومره پریشر دی یا دومره فورس اپلای کېدی دی چې بون هغه برداشت نه کی او هغه فورس چې کم دی هغه بون فریکچر کی. نو فریکچر بیا دوه قسمه وي، یو کمپاوند فریکچر یو سمپل فریکچر. نو د هغه کمپاوند فریکچر او که سمپل فریکچر د هغه د پین ریډکشن د لپاره او د موشن لیمیټیشن د لپاره د هغې د سپورټ لپاره زموږ سره څه میلاویږي هغه کلیویکل سپورټ دی. دا کلیویکل سپورټ اهم او په پین ریډکشن کې ډیر اهم رول لري. نیکسټ مو سره دی ټینس ایلبو. نو ټینس ایلبو دا اپلای کیږي کله چې زموږ سره په فور آرم کې او په ایلبو جاینټ کې انفلیمیشن راشي. نو انفلیمیشن به د څه د وجې نه راځي؟ هغه هم د پریشر او د فورس د وجې نه یا ټراما شوي ده. نو هغې ته ټینس ایلبو څه ورکوي؟ هغه ته سپورټ ورکوي. سپورټ ورته ولې څه ضروري وي؟ نو چې کله په یو ایریا کې په یو جاینټ کې ټراما راشي نو د هغې د انجري د هیلینګ دپاره سپورټ او ریسټ ډیر زیات اهم دی. نو چونکې ایلبو جاینټ چې کوم دی هغه خو یوز د اپر لیم کې ډیر زیات دی، په دې وجه باندې دې ته یو سپورټ پکاري. نو هغه سپورټ چې دی هغه ټینس ایلبو دی. ریسټ بریسز. نو ریسټ بریسز چې دی دا هم د موشن د ریډکشن دپاره او سټیبلایزیشن دپاره او د پین سبسایډ کېدو دپاره استعمالیږي. ریسټ بریس په کله استعمالیږي؟ نو ریسټ بریسز هلو استعمالیږي کله چې ټراما راشي. نو په ټراما کې به سپرین سټرین دلته کې کم بون دي. نو بون دلته کې زموږ سره کارپلز میټا کارپلز او پیلنجز دي او بل زموږ سره ریډیس او النا. نو په دې کې چونکې په اپر لیم کې د دې مومنت او ورک د هیومن بینګ ډیر زیات وي نو ټراما او فریکچر سټرین سپرین هر ټایم کېدی شي. نو دا ریسټ بریس هغې په پین په ریډکشن کې او د موشن لیمیټیشن او دپاره یو ښه بریس دی او ښه ورک کوي. دې ته ویل کېږي آرم سلینګز. نو آرم سلینګز چې دي دا استعمالیږي د کمفرټ چې پرووایډ کی کمفرټ راولي او سپورټ ورکي او پین ریډیوس کی. اوس دا به د څه د وجې نه نو فریکچر سپرین او یا سرجري شوي وي. نو آرم سلینګز چې دی دا یو ښه سپورټ دی په هیومرس یا ایلبو جاینټ یا په ریډیس النا کې کله چې هم فریکچر راشي یا سټرین سپرین راشي که د سافت ټیشو انجری وي او یا د هارد ټیشو مطلب د بون انجری وي یا فریکچر شوی وي یا کریک راغلی وي نو د هغې د سپورټ پین ریډکشن او مومنت ریډکشن دپاره مومنت لیمیټیشن دپاره آرم سلینګز چې دی نو آرم سلینګز یو ښه اهم رول لري. او د دې کې د سایز چې دی نو هغه د چلډرن د او ایډلټ او د ینګ پیپل دا جدا جدا وي. نو په دې وجه باندې دا یو ښه مومنت ریډکشن آرم سلینګز میلاویږي. نیکسټ دی ریبز بیلټ. د ریب بیلټ چې دی دا هم استعمالیږي د سټیبلایزیشن دپاره چې ریبز کې کله فریکچر راشي او یا د هغې الاینمنټ زموږ سره خراب شوی وي نو سپرین سټرین شوی وي نو دا د میل او د فیمیل جدا راځي چونکې په فیمیل کې د دې شیپ بدل وي او په چیسټ ایریا کې د میل او د فیمیل د دې شیپ بدل وي. بل د سایز په لحاظ سره هم دا چینج وي نو دا ریبس ته یو ښه سپورټ ورکوي که چېرته کې په انټیریر سایډ باندې یا په پوسټیریر سایډ باندې ریبس ته انجري راغلی وي خو که هغه د ریبس سافت ټیشو ته راغلی وي یا ریبس ته په خپله باندې راغلی وي نو د هغې د سپورټ لپاره ریب بیلټ یوز کیږي. بیا د ابډومینل سپورټ. نو ابډومینل سپورټ دا یوز کیږي چې هغه سپورټ ورکي یا سرجیکل ډریسنګ او یا د ابډومینل کې داسې انجري راغلی وي چې هغې ته د سپورټ ضرورت وي نو هغې ته یوز کیږي ابډومینل سپورټ. ابډومینل سپورټ د سایز په لحاظ سره او د سټیبیلیټي په لحاظ سره په ابډومینل سپورټ کې مختلف سایز او اقسام راځي. اوس دا به په کم ټایم کې نو یو خو انجري ده چې د سافت ټیشو انجري راغلي په ابډومینل کې یا سرجري شوي وي یا داسې پین وي نو هغې کې د ابډومینل سپورټ نو لمبر ریجن الانګ ویت ابډومینل کیویټي ابډومینل ټیشوز څومره چې دي نو هغې ته دا ښه سپورټ ورکوي. نیکسټ په دې پسې دی نی بریسز. نی بریسز دې ته نی کیج هم ویلی کېږي. دا هم د سټیبلایزیشن او د سپورټ لپاره استعمالیږي په نی جاینټ کې. نی جاینټ کې چې کله په نی کیپ لکه پیټلا باندې او یا د فیمر او ټیبیا فیبولا
په دې کې انجری راشي که هغه فریکچر وي یا کریک وي یا د سافت ټیشو یا ټینډینایټس وي یا د لیګمنټ انجری وي انفلمیشن وي نو د هغې د سپورټ لپاره د پین ریډکشن او د مومنټ کمیدو لپاره نی بریسز یوز کیږي. نی اموبلایزر نی اموبلایزر دا زموږ سره د موشن د پریونشن لپاره او د پین د لپاره د کمیدو لپاره استعمالیږي خو دا په سیویر انجری کې استعمالیږي یا فریکچر کې استعمالیږي چې د نی بریسز باندې ونیشي نو هغې ته بیا موږ نی اموبلایزر استعمالو. نو نی اموبلایزر په سیویر انجری او په سیویر پین او فریکچر کې استعمالیږي. اوس دا نی اموبلایزر چې دی دا ولې استعمالیږي نو دا ځکه استعمالیږي چې پین دومره زیات دی او انجری دومره زیاته ده چې هغه د بریسز د کنټرول نه ده په دې وجه باندې نی اموبلایزر استعمالیږي. نو سمري د دې څه شوه د ارتوپیډیک بریسز اینډ د سرجیکل فیټینګ. ارتوپیډیک بریسز اینډ سرجیکل فیټینګ دا هغه ایټمز دي کوم چې ډیزاین شوي دي د مومنټ د لیمیټیشن لپاره د پین ریډکشن لپاره او د الاینمنټ د هغې کې د ریهیبلیټیشن لپاره د ایټم استعمالیږي که هغه سرجیکل فیټینګ وي او که هغه ارتوپیډیک بریسز وي.